ذكر من ربه فاحدثنا قول لا اله الا الله يحدث بعد ذلك امرا وان حدثه لا يشبه حدث التحريجين لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال المسعود رضي الله عنه عن النبي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وانا سبدا دي باب کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ رد کی بباز حنابلہ خدا نے نمک کی و تمہید دا توتاوما التمہید دا دے چھے جو لوٹ ڈالا تیرا شوی دے چھے غیتا معتدلہ وما تا کو طویلیو بین معتدلہ و متعلق خبر ابو استداس و لراشی دا معتدلہ سو دریسا قائدو او دا کلنا پیدا شوی در حقیقت دری معتدلہ و دویم نم قدریم دی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دری پیشنگوئی ورکڑی دا معتدلہ جدا سے خلق با پیدا شی چی غیبت تقدیر نے انکار کئی خوص فی القدر بکی انکار بکی دا تقدیرنا هم مجوس هذه الامت ابر دی امت مجوسیانی مجوس و تولی وی مجوسیان دو خدایان منی احرمان و یزدان یو خالق دا خیر و بل خالق دا شر او دی بوی چی هر بندر دا خبر و افعال و اختیاری و خالق دی دا منگوائی نور رسول اللہ مبارک صرف داویلی چی هم مجوس و هذه الامت دی یعنی دی امت مجوسیان بی دری مشر سو کو یو خدای و پیشنگوی حضور پاک ورکڑی وا بل رسول اللہ مبارک یو بل پیشنگوی ورکڑی وا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم چی بہترین پیڑے صحابہ دا بیا تابعین او بیا اتباع التابعین او بیا با ددین پس خلق را پیدا کئی و غیبا تسبق شهادتهم ایمانهم و ایمانهم شهادتهم بلی فرمائیو کہ بنی اسرائیل دو یا فرقیو او تفترق امتی دا امم موت بڑھری ڈری کی گی فدریو یا فرقو باندے 73 فرقہ كلهم في النار دا طول فرقه بقورت دي مگر یو فرقه بقورت ندي او جدا کم فرقه قورت دي نو یا با بعض ڈری پکی کافرانی وی نو اور محبت شو او بعض پکی فاسقان بھی کافران بنی نو داغی نار محبت دلی قورت بدی یو بچی صحابو تپوسو کا چی اگا کما فرقه جنت تدی او بچی اکما یولا بما انا علیه و اصحابی ما انا علیه و اصحابی نو علماء دین اهل السنة والجماعت باسی ما انا علیهنا اهل السنة باسی اگا چی زور بار دیما و دا پیغمبر دا سنت منتبعین و اصحابی اصحابنا مراد جماعت صحابه دي اهل السنه دما انا نوبت او اهل الجماعه و اصحابين وذك صحابه جماعت صحابه وشو اهل السنه والجماعه وصحابه فرقه دي دعوه جد اهل السنه والجماعه نمم معيار اهل السنه والجماعه سشيري ادا چې تو ګوره چې متبع د سنت دي کنه نو کہ انسان متبع دا سنت شو خدا اہل سنت کے داخل شو کہ انسان مبتدع دے داغا پا مسلک کے او داغا پا ریک کے او داغا پا ڈلے کے بدعات خوارو وردی نو دا اہل سنت نشو اگر کے پزاد تبخلے ہوئے او اہل الجماعت کے دا صحابوں دا جماعت اتباع کئی تو جسود دا صحابوں دا جماعت اتباع نہ کئی تو اہل الجماعت شو اگر کے ذات تبخلے ہوئے نم خو اصل ذات دیکھ دی جماعت المسلمین والا دان تو نم دا مسلمین وی خواہ دے
वे कुरान शरीफ के अल्लाह उम्मत मुस्लिमा वेले दे विस्तातो के पके अहनाफ ने जिक्र कर او ام مسلمین ویلې دی ویلا په مون یاد کړی مانه که تاسو باندې پیغمبر کو ته خو ته چې دا به سوال نسب سره دا ډاله وي دا خو تاسو نه خشتا ګور دی مونږ کې خو دا تاسو پیږي نو مسلمین څوک دي جماعت المسلمین دا نه چې تدارت جماعت المسلمین وي جماعت المسلمین هغه چې د مسلم نه خلا پکې د ایمان او د اسلام نشان دی پکې ته خبر ده عذاب نه انکار کوي چې د قبر د عذاب نه انکار وکړو دا خو په قرآن ثابت دی عذاب قبر دا خو په نصوص متواتره ثابت دی نو ته کوم ځای نه دا تابع شوي دا اسلام د عقایدو جماعت المسلمین دا نه چې نوم د مسلمان ځان ته وایي مسلمین هغه دي چې عقاید د اسلام او د ایمان پکې وي دغه رنګې مولانا صاحب اهل السنت والجماعت دا نه دی چې ګنې هر سړی ځان اهل السنت والجماعت وایي چې کوم د پیغمبر د سنت او د جماعت د صحابه او متبعین وي خلاصه شو خبره هغه دوه یا فرقې تاسو د ما ویلو مې دې کې پنځلس په خوارجو کې وي یاد لرئ پنځلس او دوه فرقې په روافضو کې وي پنځلس په خوارجو کې او دوه په روافضو کې او 12 فرقې په معتزله کې وي او 15 په مرجئه کې وي او 15 په مشبهه کې وي او 3 په جبريه کې وي یاد لرئ دا دوه یا فرقې اوس د معتزله بنیاد کوم ځای کې خوځې شو دا واصل ابن عطا د حسن بصري شاګردو واصل ابن عطا په بصره کې د حسن بصري درس ولې و سره ناستو نو د حسن بصري نه یو ځل یو سړی ته پوښتنه وکړه وې زموږ په علاقه کې دوه ډلې دي یو ډله وایي چې چا ګناه کبیره وکړه کافر شو ایمان نه ووت او کافر شو خوارج یو ډله وایي چې معاصي هیڅ ضرر نه رسوي د ایمان سره لکه مرجئه دي نو حسن بصري لږ چپ شو نو دغه تفوز وکړه چې دا د دې خلکو څه حال دی مرجئه کوئی معصیت ضرر نه رسوي او خوارج وایي چې سړی کافر شو مرتکب د معصیت نو حسن بصري لږ غوندې سوچ کې شو چې دغه یو جواب خشته وګورم او دې زه مطمئن کړم نو دی واصل ابن عطا پاسې نو دوی وی زماره خدا دې دا کبیره والا نه جنت کې دی او نه په دوزخ کې د خپل لاره قائم کړ نه به جنت ته ځي لکه څنګه چې مرجئه وایي او نه دی کافر دی نه مسلمان دی جنت ته ځي لکه مرجئه چې وایي نه دی کافر دی لکه څنګه چې خوارج وایي دی په دې میانس کې شو بین المنزلتین او پاسید نو چې پاسید نو حسن بصري د خپل نه دا ټکی وته وی قد اعتزل عنا واصل قد اعتزل عنا واصل واصل زمون جدا شو نو اعتزال دو معنی دي یو زمون په نظریه او په سوچ او په عقیده کې جدا شو او دویم دا دی چې زمون د جماعت نه لاړو جدا شو زمون ډلې پرې خاوه نو دا په بصره کې دا واقع پیښه زمون د ډلې نه اعتزل جدا شو یا زمون د سوچ او د فکر نه جدا شو نو د حسن بصري په لوی شیخ او دا هغه د خپل نه چې دا کوم ټکی قوت بس دا ور جسپان شو نو دی په معتزله باندې مسما شو معتزله شو په دې نوم باندې دوی مشهور شو مولانا صاحب ځان بوتل تپوي کې واصل ابن عطا زمانہ د اتیو هجره نوالا 130 هجره پورې وا 80 هجره نوالا اتیو نه 130 هجره پورې او 70 هجره پورې د زمانہ وا او سب د دې معتزله ډېر کټ بنیاد ډېر شوی دي لکه یو څو نومونه درته علامه زمخشري صاحب د کشاف علامه زمخشري صاحب د کشاف عمرو ابن عبید لوی معتزلی دی یو سل 3 کې وفات دی یو سل 3 کې مړ دی ابو حذیل علاف ابو حذیل باندې مشهور دی علاف
په 215 کې دې مړ دی. نظام معتزلی تاسو په کتابونو کې ویل دي په 221 کې دا مړ دی. نظام معتزلی عمر جاحظ کې ودا تاسو وایي جاحظ پزوی سره عمر بشر مريسي عبد الجبار معتزلی سمامہ ابن اشرس دا ټول خلک دا معتزله او یو زمانه کې حکومت دلوي تقریبا جوړ شوی دی. اوس به یو ډېر مخکې لاړ شو د دې معتزله او عقاید څه دي او د دې بنیاد په څه دی د دې اصول څه دي. درې څیزونه درته وایم. د دې درې اصول دي. یو توحید دی وجه نه مولوی صفاتو د باری تعالی انکار کوي. هم ته تاسو مشرکین یې وایي تاسو د الله صفات باندې او دا صفات چې د الله باندې الله پورې قائم دي. نو دا ټول قدما دي. تعدد د قدما او تعدد د وجبو او تعدد د وجبو او تعدد د الهو دي. دا نه په فضل یو شی جوړ کړی یو زنجیر جوړ کړی. توحید موحدین. دویم عدل ځان ته اهل العدل وایي. یو د دوی اصول توحید د هغې لپاره لګیا دي نفي د صفات او دا دې پرچار کوي. او دویم عدل څه عدل څه معنا دوی وایي عدل ګوره واوره دوی وایي تاسو انصاف نه کوئ د الله په شان کې. تاسو الله ته خالق وایي دا افعال اختیاریه چې الله خالق شو د هر څیز دا مؤاخذه بیا ولې کوي. او تاسو الله ته خالق د زنا وایي د انصاف دی. مونږ انصاف کوو چې بنده خالق د خپل افعالو دی اختیاریه ځکه د مؤاخذه کېږي. بنده خالق د خپل افعالو اختیاریه دی ځکه د مؤاخذه کېږي. او ځکه او نسبت د زنا او د قتل او د شرب الخمر دته کېږي ځکه د خالق دی. مونږ وایو نه سپېره بچیه خالق الله دی. دلایل به ویلي والله خلقكم وما تعملون. او دا بنده ته چې نسبت کېږي من حیث الکسب کېږي او د کسب او د خلق فرق ما پرون نابلو درته کړی. درې فرقه مې درته کړي. نسبت او دله که سزا ملاویږي په خلق نه ملاویږي په څه ملاویږي په کسب ملاویږي. او دا په تفسیر کې ما تاسو ته پوره تفصیل ویلی دی چې څوک په یو توره څوک مړ کړي نو لوړ پسې خلک نه دي چې دا توره ولې جوړوله. چا چې پې غوزار کړی دی نو پولیس والا هغه پسې ګرځي. دا خبرې ما کړي دي دا دوباره کوم نه. دریم د دوی نظریه اصل منزله بین المنزلتین ده چې مرتکب د کبیرې مؤمن خو نه ایمان نه وتی دی او کافر هم نه دی. ګوره موږ د عدل نه وایي کار نو دلته او سرورم د دوی بنیاد دی په امر بالمعروف او په نهی عن المنکر. د دوی دا سوچ دی چې دا د دوی د دې غټ وزارت دی چې امر بالمعروف دی معروف هغه خپل دین ته وایي او منکر دی زمونږ د نورو محدثینو رواله ته وایي. او د دوی بل اصل دا د دوی اصول شو توحید عدل یو بل دی وعد او وعید. چې دی لکه وعد او وعید دا د دوی اصل دی چې دوه خبرې دي. یا د خوشحالۍ خبره ده چې کوم سړی مرتکب د کبیرې نه دی بس دا به همیشه جنت کې وي. او چې کوم د کبیرې مرتکب شو بس وعید دا ټول وعیدات هغې دپاره دي. دریم پکې منزله دریم پکې نشته. نو ګوره یو توحید شو یو عدل شو یو منزله بین منزلتین شو یو امر بالمعروف نهی عن المنکر شو بل وعد او وعید. او د دوی د گمراهۍ بنیاد څه دی؟ دا په څه ګمراهان شوي دي؟ یو تحسین الظن بالعقل. دوی په عقل ښه ګمان کوي
د شرع مقابله کې دی عقل پول نشته سویرات چې وته وي پولیس سویرات عقل نه مني دا تعلیم المؤمن دی چې د تورې نه تیرې دی او دا ویښته نه نری دی میزان نشته ولې نشته ځکه پته نه به څه تللی کېږي اعمال پیدا وجدت علمت چې موجود شي معلوم چې ختم شي اعاده معلوم خو محاله ده او که بالفرض اعاده معلوم راشي دا اعمال واپس هم شي نو دا خو غیر متشکل دي غیر مادي دي اعراض دي غیر متقوم بنفسها دي داسې به ووایم نو دا به تللی کېږي څنګه والعقل مستلي عذاب قبر روح نشته او جسد لدي چې جسد خو مؤمنو چې خاورې دی او ذره ذره دی عذاب قبر دا خو روح دپاره دی جسد نشته داسې نور خبرې عقل پسې روان دي نو تحسین الظن بالعقل دوی په عقل ښه ګمان کوي او مولانا صاحب ځان به دلته پوهېږي عقل د شریعت مخالف نه دی ګورئ خالق د عقل الله دی واضع د شریعت امر الله دی نو بعضې څیز ته زموږ عقول نه رسېږي خو چې کوم ځای کې شریعت باندې یو خبره کړې ده او ظاهر کې تا ته خلاف العقل ښکاري شرع باندې ګوره قرآن کې په خپله رب العالمین فرمایي د متقیانو په صفت کې چې یؤمنون بالغیب غیب څه ته وایي ما غاب عن بداهة العقل والحواس چې د حواس او د بداهت عقل نه غایب هغې ته وایي نو خو بعضې څیز ته تا عقل نه رسېږي که نه او ته به یې منې هغې ته خو ایمان بالغیب وایي ایمان بالغیب وایي څه ته که هر شی ستا د عقل لاندې راځي او ته منې نو بیا ایمان بالغیب مقصد څه شو د فرشتو وجود خو د عقل نه بار دی دې سره څه کوې دا بیا ولې منې دلته ما سره کرام الکاتبین فرشتې ناستې نیکۍ لیکي او ګناه لیکي موږ خو د دې قلم کشار هم نه وو د دې خبر هم نه وو وینو یې هم نه نو دا څه شو دا خو ټول د عقل نه بار دي جبریل چې وحی راوړي د الله د عرش نه او دلته قبل ان یرتد الیک طرفک را رسېږي څومره مزل دی دا هم د عقل نه بالاتر شو د دې دغه یو یزید ویو خالد د یزید ابن معاویه دو زامن د یو نوم خالد او د بل نوم معاویه و د پلار نوم یې ورته ایښودی نو دا خالد ډېر هوښیار و نو دې له هلکو د عیسایانو یو ګرجې ته لاړ نو هلته د عیسایانو مشر پوپ راغلی و مشر پادري هغه دې نه پېژانده نو هغه چې کوم د ګرجې پادري نو هغه مشر پوپ ته وایي چې دا زموږ د بادشاه زوی دی خالد ابن یزید دا زوی دی شهزاده دی نو هغه مشر پوپ ورته وایي بچې څه علم دې کړی دی وایي او بابا جي وایي ته دې یو څو تپوسونه وکړم وایي وکړه که جواب راته خو دله به جواب درکړم او که نه راته نو د هغه نه کوم تپوس به وکړم بیا به درکړم وایي تا بچې خو هوښیار دی وایي ښه بچې دا تپوس ته نه کوم چې تاسو دا وایئ چې په جنت کې یو انسان به وي اکل و شرب به کوي او متیاز او غایب نشته دا خو ماته د عقل نه بعیده ښکاري وایي کاکاجي دا خو بعیده نه ده دا خو الله قادر دی وایي د دې یو مثال ما په خارج کې راکولی شي اپوک ورته وایي مشر پادري ویو ښایه وایي مور په ګېډه کې ماشوم چې دا 9 میاشتې دې تېروي نو ده ته خو خوراک میلاوېږي د عقل ځکه و نشروبی کې ده ته خو اوبه میلاوېږي د ده وجود کې خو بلا اوبه دي د انسان دا وجود د اوبو نه جوړېږي د ده وینه ده په وجود کې چلېږي د ده غوښه جوړېږي د ده وجود جوړېږي او دې نه متیازې کوي نه لوی بول کوي 9 میاشتې د ده اکل او شرب په یو طریقه روان دی اگر چې په خولې نه دی خو روان دی اکل او شرب خو دی کوي او د ده نه متیازې څه شوې د ده نه لوی او دسماتې څه شو دی مثال بیا ورته وایي ښه بچي یو بل تپوس ته نه کوم تاسو خو وایئ چې د جنت میوه ختمېږي نه چې جنت نه میوه وشوکې
نو د جنت میوه نه ختمېدو والا ده. د دې یو خارجي مثال مال راکولی چې موږ چې میوه شوکه وو هغې په دی خو بله نه خو ختمه شوه که نه. وی باباجي په دی الله قادر دی چې دا لومبۍ میوه کوم ذات پیدا کړه او تا وشوکوله په دغه ځای دغه ذات تا بله میوه هم پیدا کولی شي. وی په دې ماله یو مثال راکولی شي په خارج کې ویاو. وی باباجي ستا مخکې چې د انجیل پروت دی ته د دې نه فایده اخلې که نه اخلې ویاو ته ستا میوه له دې نه حاصلوي او بل ملا هم د فایده دي د دې انجیل دا میوې کمې شوې وی نه څونه میوې دې شوکه وی څونه فایدې دې اخلې خو د انجیل میوې کمې نه شوې د هغې نه چې څومره اخلې اخلتې او چې کوي کې اوبه راوباسې څونه اوبه ترې راوباسې آیا د کوي اوبه کمې شوې وګوره ورته په هغه ځای به ولاړې د کوي کرښه چې کوم ځای نه د مخکې روانه وه ولاړه وه. دا بعضې وخت کې داسې یو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم د یو دهري سره مقابله شوې وه. هغه هم د دهري نه دهري ته یو څو تپوسونه کړي دهري ته یو دا تپوس کړی و وی تاسو وایئ چې الله هر ځای موجود دی د دې یو مثال مال په خارج کې راکولی شي. امام صاحب ورته وی وی څه مثال دی پی راوړی وی تا ته پته چې دې پیو کې غوړي شته وی یو بلکل غوړي خو پکې دي چې دا ماستکې وی شرمې خو دې راوځي وی ما ته وخوا چې غوړي په کوم ځای کې دي وی د پیو په هر یو جز کې دي وی څنګه دي زه خو دا ګورم غوړي خو پکې نشته وی د غوړو خپل شان دی په هغه شان په دې پیو کې په هر جز کې موجود دي وی دارنګې د الله خپل شان دی په خپل شان هر ځای کې موجود دی. وی ښه یو بل مثال وی بل مثال دا دی چې ته وایې چې الله هر چا ته په هر وخت کې ګوري د دې یو ظاهري مثال ماله راکولی شي. امام صاحب ورته وی او شمع یې راوړه او شمع یې بله کړه وی دا شمع کوم خوا ګوري په هر وخت کې هر طرف ته ګوري. دا د دې مثال شو. بهر کې په هغه خالد ابن یزید هغه سړي ګوره خبره د عقل ده نو بعضې څیز ته زموږ عقل نه رسېږي او شریعت موږ ته دا نه چې د عقل خلاف دی او شریعت موږ ته وایي دا به منې عذاب قبر شو خو زما عقل ورته نه رسېږي او شریعت وایي منې به ته به منه. واپس د قبر نه جمدي کېدل عقل نه مني خو شریعت وایي شته بلکې عقل ورته رسېږي نه دا نه وایي چې عقل نه مني عقل بعضې څیز ته رسېږي نه. د مور په ګېډه کې چې دا ماشوم د شونما کې قسم دې دا هم د عقل ورته انسان نه رسېږي دی په اوبو کې پروت دی څه کې پروت دی اوبو کې یو مخصوص اوبه دي په هغې کې دا ماشوم پروت دی ځکه همدې اوبو کې چې پیدا شي بند کړئ یو کې 2 منټه کې دی مري که نه مري وجود یې نه څښاک کېږي او د ده لپاره مخصوص ټمپریچر دی مقدار عثمانه یېر دی که اوړی دی نو هم د مور به ګرمي کېږي خولې به ترې بهېږي خو لیکن بچي ته به هغه ټمپریچر میراویږي د مور خېټې ته چې پکې نه دی نو چې ورپکې ورته و چې ماشوم ګرمۍ نه مړ شي او که سخت جمع وي مور به ځان ته هیټر لګي ټوله جمع وي لیکن د مور په ګېډه کې هغه ماشوم ته به هغه ټمپریچر الله پوره کوي چې هغه زیات هم نه شي ماشوم د یخ نه شي مړ نه شي کم هم نه شي هغه ټمپریچر ډېر کم هم زیات هم نه شي چې ماشوم د ګرمۍ نه حرارت نه مړ شي او کم هم نه شي چې ماشوم د یخنۍ نه مړ شي. اوبو کې دننه ډوب پروت دی ډوب داسې د الله نظام دی د مور په ګېډه کې دننه او په دې نري پایپ باندې د ماشوم په دې ګېډې ته د مور نه چې کوم نری پایپ تللی دی په هغه پایپ د ټول سیسټم روان دی په هغه یو پایپ باندې په زرګونو جزئیات د وجود ته روان دي په زرګونو نه په لکونو روان دي. دا خو ډاکټرانو بعضې معلوم کړي دي بعضو تر اوسه پورې ډاکټران نه دي معلوم کړي په دې کې د هغه اجزام په دې وینه کې دي چې د دې ماشوم سرمن دې جوړېږي هغه اجزام په دې وینه کې روان دي چې د ماشوم هډوکي دې جوړېږي کیلشیم وغیره لیکن هغه اجزام په دې وینه کې روان دي چې د ماشوم ویښته دې جوړېږي لیکن هغه اجزام روان دي چې د هغې کې د ماشوم ګرده جوړېږي د ماشوم اینه جوړېږي هغه اجزام دي
او هغه اجزام په دې کې روان دي چې هغې کې دننه وازګه هم جوړېږي په خپو یې نوکان جوړېږي په لاسونو هغه اجزام روان دي او رب العالمین هر جز خپل ځای ته رسوي داسې هم نه رسي که نه دا جزونه به راوالي او په پیچکس باندې به یو ځای کړي او ماشوم به ترې جوړ کړي هغه خپل جز خپل شي له روان دی چې کوم ځای الله مقرر کړی دی نو هغه ځای سرمن بره ده نو د سرمن اجزا هلته روانه ده نو هلته سرمن جوړېږي دا سرمن په دې بره وجود کې جوړه شوه دا لاندې جوړه نه شوه هډوکي کوم ځای جوړېږي نو هلته هغه د اجزا روان دی هډوکي له هلته چې هډوکي جوړېږي دا هډوکي چې د سرمن د پاسه جوړ نه شو په هډوکي کې دننه مغز دی هغه مغز هلته جوړېږي دا مغز په رګونو کې جوړ نه شو که دې رګونه به بند شي سړی به مړ شي اړه ده چې خدای کوم ځای مقرر کړی دی هغه اجزا هلته روان دي هلته دې زړه جوړېږي او لګیا دې زړه جوړېږي هم پوټي پوټي اجزا غټېږي هم حرکت هم کوي خپل کار هم کوي پړپوس چې کوم ځای الله مقرر کړی دی هلته هغه اجزا روان دي پړپوس ته جوړېږي او دا نري رګونه چې دا وینه پکې روانه ده دا الله پاک دا رګونه جوړی هم وینه پکې چلی هم ورو یې غټی هم دا مور پکې راکېدل مولانا صاحب دا عقل د انسان زه یو ځل یو میډیکل کالج ته یو بیان د چا بوتلی ډېره مودې خبره نو ما ته زموږ یو دوست نو هغه د بیان وکړ نو ما په خپل زړه کې چې زه تلم نو ما ویل په اخلاقیاتو بیان ځکه چې د سکول او کالج حرکات هسته کې د اخلاقو نه یو ګولې لږ ډېرې لکه مې یو مضمون ځان له جوړ کړو په اخلاق هغه چې هلته لاړم هغه کې دا ټول هلکانو دا د فاینل اختیار او دا نورو سټوډنټان مو پروفیسران مو نو ما په خپل زړه کې هغه مضمون هلته کې الله یو الهامي شکل کې مضمون زړه ته راواچوه نو ما یو بل عنوان باندې بیان ما په دې آیت باندې تقریر وکړ چې وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا په دې باندې پوره تفصیل سره بیان وکړو چې څلوېښت په دې نطفې د بخاري او ترمذي حدیث دی بیا څلوېښت په دې علقې بیا څلوېښت په دې مضغې بیا د حروف پکې واچول شي دا تفصیل مې او بیا دا تاسو چې کومې خبرې کوم دا ټول مې وویل یو د مور په د هغه رګ باندې دا په زرګونو اجزا روان دي او د مور په ګېډه کې یو شی جوړېږي څوک خو شته که نه په دې ګېډه کې دننه چې هغه دا سیز خپل ځای ته رسوي او که دا په اتفاقیاتو کې انسان جوړېدلی نو دا سرمن چېرته په دې خېټه کې دننه جوړه نه شوه دا هډوکي چېرته د سرمن د پاسه جوړ نه شو دا مخصوص اندام چېرته په دې خوله کې جوړ نه شو دا سترګې چېرته په دې سټ کې جوړې نه شوې دا خپې چېرته په اوږو کې جوړې نه شوې دا ګرده چېرته په دې سینه کې جوړه نه شوه دا جگر خی طرف ته جوړ نه شو د ګس طرف ته دا زړه چېرته په دې پړپوس کې جوړ نه شو دا پړپوس چېرته کولمو کې جوړه نه شوې دا غټه کولمه چېرته په لوړه جوړه نه شوه دا ټولې خبرې خو ما یو نظام دی یو منظم هلته کې نشونمان کېږي غټېږي هلته کار هم پکې روان دی او د دې وینې صفایي کېږي د مور د وینې د ګردو په ذریعه باندې هغه والا مشین لګیا دی په هغې کېږي خو دا ګردې اوچې نه پاتې کېږي ګورې داسې دام غلطه ده چې دا ګردې خپل کار نه کوي د ماشوم ګردې عجیبه دا ده د ماشوم ګردې دي دا نه چې کار نه کوي د ماشوم ګردې هم لګیا دی خپل کار کوي خو هغه د صفایۍ کار دې وخت کې د ماشوم د ګردو نه نه حالي د مور د ګردو نه د مور د ګردو په ذریعه ولې وینه صفا کوي ولې چې د وینې نه اوبه باسي د موتیازو په شکل کې نو ماشوم دې وخت کې موتیازې دي چې هغه د مور د موتیازو په شکل کې روانې ګرده لازم شته پایپ شته بند نه دی بلاک نه دی بلاک نه دی د ده ګرده هم شته هغه هم فعاله ده لیکن د ده ګرده دې وخت کې د وینې نه اوبه نه وباسي چې مثانې ته لاړې شي که د ده ګرده دې وخت کې وینه صفایي شروع کړه او مثانې ته لاړه موتیازې ته جوړې شي موتیازې به کوم ځای کوي
نو ګرده لګیا ده کار کوي ګرده چې کار نه کوي پوچه شي هغه لمده ده بلکل تر دا ګردې ته چې د وینې کوم رګونه دي هغه هغسې ګولم دي هغې ته ټوټی نه رالګېدلې چې ورته پیدا شي ټوټی به ګولم کړو بیا به وینه ګردې ته ځي او چې د مور ګېډه کې د ټوټی په باندې چې وینه نه ځي دا سوچ وکړئ ای زما ملګرو ډاکټرانو ټول په دې سوچ وکړئ چې دا ګردې ته وینه روانه ده رګ بلاک هم نه دی ګرده ولې صفایي نه کوي چې وینه روانه ګرده جوړه هم ده ټیک هم ده متیانې ولې نه جوړوئ په دې څیزونو فکر سوچ پکار دی دا ټولې خبرې چې ما وکړې د اول نه اخره پورې نو هغې بیا د سوالاتو جوابونه کوي چټ په ذریعه نو بیا ما سوالونو تپوسونه شروع جوابونه مو ورکړو یو ډاکټر پاس دی وایي زه به یو تپوس کوم په بهر تھا مولانا صاحب آپ نے جو کہا کیا یہ آپ نے ہماری کتاب سے کہا یا آپ نے اپنا قرآن و سنت سے یہ بیان کیا میں نے کہا یہ آپ کا کتاب بھی میں نے دیکھا ہے پڑھا لیکن میں نے قرآن و سنت سے یہ سب کچھ میں قرآن کے لیے آپ نے جو 40 بیان کی میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے اندر پر ترمذی پر حدیثوں کی رسول اللہ مبارک جیسے 6 مشکل بدا خبر خلاص ہے 6 مشکل میں ڈاکٹر صاحب را کہنا ماتی مولانا سے بھی خبر ہے شرٹ پینٹ شرٹ کیوں ایسا بتا اور گیرہ بڑے دن روک رہے ماتی مولانا سے بزرگ بیسیکلی بنیادی طور اللہ نہ منا لانتا مسلمان میں مدد کہ مسلمان معاشرے وقت نہ منا بالکل میں نہ منا خدانا چتا کم بیانو کہ نظر پدی بیان نن مسلمان ہے ما سوچ دوسرا دقا چی سکوئی کنا دا 40 هغه زمانه کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نیکس رے ماشین نه لیبرټری نه په حیواناتو تجربه کړې اپریشن موږ اوس په حیواناتو تجربه کوو موږ سره په ماشینونو دي پاغي معلومه او ته چې دا هغې ویلي دي معلومیږي دا چې یو ذات شته دی چې دا مور د ګېډې د حالاتو نه خبردار دی او هغه اطلاع ورکړې ما به وایي دا ارث اتفاقي پیدا کېږي واقعي چې انسان کې ارث اتفاقي پیدا کېږي نو دا په یو پوره مسلسل نظام روان دی مسلسل نظام روان دی ما وی دا ماشوم نه مور په ګېډه کې دی دی جاړم نه او خاندم نه او چې دغه ماشوم قوا شته د خندا او د ژړا او چې دغه ماشوم د مور له ګېډې نه رابار شو دغه ماشوم نو دی فورا ګلو کې دی فورا وژاړي د دې په اتمه میاشت پیدا شو نو بیا پرې پیدا شو ګل کوي او ژاړي او د دې په 11مه میاشت پیدا شو نو بیا نو دې چې خپل ټیم نه وروسته شو نو مور ګېډه کې متیا دی ودې او چې مخکې پیدا شو نو دا چې بار نه ووته نو دا پکار دا دی چې یو میاشت پس دې ژړا شروع هغه جدا نظام الله ښودلی هلته جدا نظام هغه ډېر ښه ډاکټر دی تاسو ځکه نوم نه یم چې مخکې مې راته بد ووایي ډېر ښه ټرګیری دی په پېښور کې یو لوی پروفیسر دی او 6 میاشتې په تبلیغ کې وي 6 میاشتې په پېښور کې د خلکو علاج دی 6 میاشتې تبلیغ تاسو پوهېږئ ما ته وایي زه څه وکړم زه به د علم او دین کوم ځای زده کوم مې تبلیغ له لاړ شه مې ستا په مدرسې ته مونږ نه شي راتلی مې تبلیغ له لاړ شه نو ټیک به شي دا څه به زده کړې نو هغه بیا تبلیغ له لاړ الحاصل مولانا صاحب بنیاد دا دی چې بعضې شي ته زموږ عقل رسېږي بعضې شي ته زموږ عقل نه رسېږي دا به نه وي چې د عقل خلاف دی د عقل یو څیز خلاف نشته خو بعضې شي ته عقل ورسېږي بعضې ته نه رسېږي نن د دنیا کې ستا دا کوم عجایبات دي دا موبایل باندې چې ته دلته خبرې کوې تصویر هلته ښکاري دا د عقل خلاف نه دی خو زما عقل ورته نه رسېږي څوک یې جوړوي د هغه عقل ورته رسېږي نو بعضې شي ته به دا عقل معجزات د پیغمبر دا خو د عقل نه باندې وحی نه باندې انکار وکړي بیا نه معتزله نه باندې د عقل نه خلاف دی نو د دوی یو دارومدار تحسین الظن بالعقل دویمه سره الجهل بمقاصد الشرع الجهل بمقاصد الشرع د شریعت د مقاصد نه خبر جاهلان
ندي خبر يعني جديدة قرآن والسنة أسهل أكدر أو الشريعة كورا مقاصد يا أكدر دي بردين إنكار دي بكورا صفوة جدا وتواتر ثابت لا شيء طبعا أنت شيء أو دريم اتباع الهوى خواهشات الاتباع الشريعة اتباع خواهش أو شريعة راش خواهش بس يقولي أو شريعة بريد أو مولانا سيدوي خراب يقيدي سدي تان سره نوٹ کوسه د دې یو عقیده خدای چې قرآن مخلوق دی معتزله هغه تاسو ته ویلو دی قرآن کلام نفسي سره نه مانی نه او وایي کنه دی کلام نفسي دا باندې چې کلام نفسي دی مخلوق وایي دی کلام نفسي سره نه مانی کلام نفسي څه دی نه قرآن مخلوق دی الله صفات په واقع کې نقشې جوړي كلام نفسي بي سر منينا دليل عقيدة قرآن مخلوق ليه مسري أفعال اختيارية لعباد ومخلوق لعباد أفعال اختيارية لعباد ومخلوق لعباد ليه مسري في جنة وقور لا مخلوق ندي رسو پیدا کی جنة وقور لا مخلوق ندي ما تاسو تردي دلائل ویلی او سلورم انکار د رؤیت د باری تعالی انکار د رؤیت د باری تعالی بنظر انکار د کرامت د اولیاء عقل نه باندې انکار د کرامت د اولیاء شپږم انکار د معجزات حتی قرآن شریف کې دا کوم مشهور معجزه ده اقتربت الساعه وانشق القمر دي کې فاسد دی دا نه مې وې دا نور نه دی شته شپه مې نه شته انکار د معجزات وجوب د اصلح د عبادت په الله کوم سي د بندا د پاره فائدہ مند هغه په الله واجب دی وجوب د اصلح د عبادت په الله اتم انکار د شفاعت می نشته اصل په خپل عمل بدلی شفاعت څونه روایت دي په تواتر تر رسیدلي دي انکار د شفاعت نهم انکار د عذاب قبر انکار د عذاب قبر لسم انکار د صراط ول صراط نشته وای او ټول نه تیار دی دا وخت نه نری په دې وسیګ دی بډای جوړ د شپې نو ته یو دی ولې جا وی مولا صاحب تقریر نو چې یو کل دی دا وخت نه نری ټول نه تیار دی زه په دې غټ صلات شم دې نه باغې وسیګ او زوینو جنت نو مدا کنه دې په خو به استوا فائدہ مور کور دې مې چې دې راکې نه دې راکې نه دې مور کور دې دلته ما قرآن شریف کې الله فرمایي ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا او ورود داخلي تو ته وي پورې وته تا ورود داخلي کی بات دې پولیتا ورځي په ارسله به ورځي نو باندې باغه کونډې خطاطیف لګېدلې صبح جهنم میاسته ورځي صبح راځي ته ورځي او صبح په دې نو په علاقه کې په خوای مولات شي دې بلاد دې په طرف کې اوس مړ دې خدای دې وبخي یو ځای باندې مولا یې نه میناله هغه ځای اوس مړ دې جاخي مولوي صاحب هغه په جاخي استاد مشهور ډېر ښه سړی جاخي استاد دا مال په حقاني ته نو تګي کې زموږ درې تاسو په کومه راځي ډېر نیک سړی جاخي استاد هغه ته خلکو جاخي استاد هغه به هر ټکی جاخه وي یو ځای یو جمعه درا یو کس وسره جمعه کې څوک نو هغه ورګي راځي کوم څوک شته نه وي دوه په دوه جاخه وي دوه په دوه جاخه هغه ارزه کې جاخه خلکو جاخه استاد نو هغه چې دی هغه لا د پولیس ورات تقریر کړو نو یو مدیر ول چیک کړو چې ونه کړو نه پانداور سپینچر کې ول سور کړو او دې په خوا استاد چې دا پرون د جمعې تقریر کوي چې ټول دی دا وخت نه ټول نه تیر دی اره سیمو یې ورو کنه دا حقیقت دی هغه نه دا حقیقت دی حدیث دی یو استاد چې دا په دې ته مونږ وډای چې ته په پوری دی بیا
نو تا سره به خامخا څه دم به رسوي بغیر د دم نه خو په دې پورې وتل ګران دي نو مهرباني وکړه هغه دم ما ته وښایه چې هغه اتلس شلې زره قامه چې به تا پسې زه کوم ځای ګرځم هغه راته وښایه نو هغه ورته وایي چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه دا کله کله کول موټر وی به یې کوم دا موټر وی به کوم لکه موټر وی سي رسول الله مبارک فرمایي کالبرق کا جاوید الخير تیر شو بل کرنکا صاحب په خلق او په ور تیر شي باندې کولم نه باندې پولیس سرات چې ودا اصل کې دا پښتانه پولیس سرات دی نور خو سرات دی پول خو پول ته وي او سرات لارې ته وي دې شو پول ورته وي نو انکار د سرات انکار د میزان دی د میزان د انکار په اخیری حدیث کې راته وي او په مختصر باندې وي چې وزن نشته او ورپسې دا صحف د اعمالو کې دا اخباري کې چاله په خلاص او چاله په قصه د دې نه انکار دا نه انکار کیتا د معتزله او عقاید دي زماره اوس بارا شو دې دور د معتزله او کې دا مې پوهیږي زمانه راغله د مامون الرشید مامون الرشید د هارون الرشید د پس تیر شوی هغه دا زمانه راغله د مامون الرشید او د دې زمانه کې نو 118 مینه 218 پورې یو سل د نبی نواله 213 یو سل د نبی نه 213 پورې او دی عالم دا مامون الرشید قرآن د دې زمانه کې د معتزله او خوارو وارو شو ډېر زیات مرجئه پیدا شو معتزله پیدا شو خوارج پیدا شو اهل سنت والجماعت محدثین فقها هم لګیو د دین خدمت یې کاوه د اعتزال ته لږ میلان لره ځکه هغوی خو د عقل په بنیاد لګیا دي نو کوم سړی چې د عقل په بنیاد لګیا که نه د هغه نه خلک متاثر شي د دې معتزلو د دمونو نه انکار کوي دا پکې بله مدن سره نوټ کړه دې د رقیې او د دم نه انکار کوي دم څه چې دی د خولې نه ته هوا وباسئ او هغه حدیث په دلیل کې پیش کړي چې کوم سړی هغه استرقا کوي فقط برئ من التوحید هلکه ته د حدیث په معنا خدایوالي یې نه پوهېږي که نه ګوره جهل بمقاصد الشرع استرقا چې څوک مؤثره ګڼي نو برئ من التوکل ته توکل پېژنې ته تعدل او توکل کې فرق نشي کولی چې څوک اسباب نه استعمالي هغې ته تعدیل وایي تعدل ورته وایي او چې اسباب استعمال کې او باروسه په الله کې چې نتیجه الله مرتب کوي ته توکل علی الله وایي توکل علی اسباب نه اسباب په مؤثر حقیقي نه ماني معطله هغه څوک دي چې اسباب معطل کوي تاسو اسباب معطل کوي متوکله خو نه متوکله هغه ته وایي چې اسباب استعمالي خو باروسه په الله کوي او کته به برئ من التوکل نو پیغمبر مبارک دمونه ګټولې دي جبريل ټول دې په حضور پاک صحابه چې دا د توکل نه وته نو توکل رسول ولا جهل بقاش خبر نه دي انکار کوي نو د عقل په بنیاد تکیه د بادشاہانو هم علم وی خو چې عقلي طرف ته رجحان زیات دي نو محمد رشید یو کار او سپیره بچي هغه یو لوی میټینګ وکړ او پکې معتزله او خوارج او دا ټول مليان دیر آمون کرد دا مقصد دو چې یو اتفاق پیدا کړي د اختلاف ختم شي نو د اتفاق پیدا کولو یو غلط سوچ یې وکړو غلط سوچ یې دا چې یو ځان له یو خپل قانون جوړ کړي یو شریعت نو هغې کې سره معتدله عقاید شامل کړل چې پکې د خوارجو شامل کړل نه غوندې ته د اهل سنت والجماعت بس دې کې ستا مسله حق رب دې کې وستا منو دې نور کې ودوی مانی دې کې بل دوی منو دې نور باندې منو مطلب یې دا چې څه پکې هلکه دا خو تا چا جوړ دا خو دین دې دین کې متوازن نه شي کولی چې ته په خپله راوایې چې دا خلق خوشحاله ومه چې د اختلاف په دې ختم شي نو د معتزله یو شی پکې شامل کړي چې هغه مسله د خلق القرآن ده د
کې شامل کړ چې قرآن چې دی دا مخلوق د کلام نفسي نه مکمل انکار شته دی نه د سر او دومره سخته خبره وکړه چې دا مسله به دننه پس نه چېړی که چا هم ووایي چې قرآن غیر مخلوق دی دا کافر دی چې چا هم ووایي چې قرآن غیر مخلوق دی څه شو دا کافر دی ولې چې قرآن د خدای صفت شو د خدای صفت دی وګڼه قرآن او ته دې ته غیر مخلوق وې نو دا خو د صفات د الله تعالی ثابت کړ او صفت د باری تعالی چې ورله ثابت کړ نو تعدد راغی په ذات الهي همغه خبره ده چې دا صفات به حادث وي که قدیم به ورته وي دا کلام د خدای صفت شو که حادث ورته وي الله محل حوادث شو او که قدیم ورته وي تعدد د قدما وغیره راغی په دا عقلي خبره بادشاه له جواب هم نشي ورکولی بس دې نه سیوا چې کم غریبانان مولیان وي رندوکې هغه غلی پاتې شو او چې کم بهادر مولیان لکه احمد ابن حنبل په دغه زمانه کې او نور علما هغې وایي چې نه دا خبره غلطه ده قرآن د الله کلام دی د الله صفت دی غیر مخلوق دی او چې دا موږ په کوم تلفظ کوو دا حادث او مخلوق دی بس مامون الرشید په دې باندې دومره سخت مجلس خو ختم شو او دومره سخت زور یې وکړ په دې 212 هجرۍ کې ځان سره نوټ کا زه د خلق القرآن اعلان وکړ 212 او باقاعده اعلان یې وکړ چې څومره مدرسې دي هغه زمانې کې دیني مدرسې وې په هغې کې د خلق القرآن مضامین پړاو کې دا پړاو کې دا مضامین بس معتزله ته خو مقابله وشوه هغې ته میدان میلاو شو راغې د سره کېناستل نو خپل نور عقاید یې پکې ورته الحاصل دا خدای ولې معتزلي کو چې د معتزلي کو نو په مدرسو کې به ټول د معتزلاو عقاید ښودلې کېدل څلوېښت کاله ښودلې شوي دي او په درس حدیث مکمل پابندي شوه چې حدیث رسول باندې درس قرآن باندې مکمل پابندي شوه چې دا باندې په دغه مسایل خلکو ته وښایي چې خلک عمل وکړي د معتزلو او سرکاری طور اعلان شو سرکاری طور یو نصاب مقرر کړ مدرسو دپاره او هغه نصاب ټول د معتزله او د مذهب او بنیاد پکې ده چې مسله د خلق القرآن چې قرآن مخلوق دی او قرآن حادث دی الله د صفت سر نه نشته الله صفاتونه منکر او صفت کلام کوله بالکل نشته دی بس دا یو جنجال جوړ شو لیکن مولانا صاحب ځان پې پوه کوم په دغه زمانه کې بعضې علماء جیلونو کې واچو جیل کې مړه شو بعضې غریبانان چپ پاتې شو امام شافعي رحمت الله علیه نه په منبر تپوسو شو دا خلک به یې ګرځېدل د علماو نه به یې تپوسونه کول چې چا به نه منل بادشاه دې نه مني په ده به یې جیل کې اچوي یا به یې وژه په منبر یې دې تپوس وکړه د قرآن چې قرآن مخلوق دی غیر مخلوقه شافعي صاحب په منبر وی قرآن داسې بوتې داسې کړه قرآن زبور انجیل تورات او صحف دا مخلوق دی دا مخلوق بچ بیا به د شاګردانو کې داسې څه ووایي وایي ما په دې ګوتو دې منقوشو ته اشاره کړې دا منقوش دا مې اشاره کړې هغې چې خبر شو چې د خو ځان نه خلاص کړه وی نه په دې باس کړو د بادشاه خلق ورته باس کړو دی ورته وایي وی باس به کوو خو د دجلې د دریاب د پاسه به کوو زه به هم په دریاب د پاسه څادر غوړم به پې کښېنم او تاسو هم د دریاب د پاسه به څادر غوړوې کښېنئ نو اول به پته ولګي چې زه په حق یم که تاسو په حق یم هم دی تیار خو بیا هم شافعي صاحب ویاړي نو پشپه لاړ د دې کوفي او د دې علاقو نه ووته مصر ته لاړ او اخره پورې په مصر کې پاتې شو په مصر کې خط دې قبر لتلی خوا کې ورسره دویم دفن دی د زوی دی هم ورسره دفن دی اخو لاړ احمد ابن حنبل غریب پاتې شو امام احمد ابن حنبل به وی پته نشته الله ته پته ده چې خدای پاک په مامون سره څه معامله کوي دا معلومات نشته چې دې ظالم سره به خدای پاک څه معامله کوي ځکه دلته د دې بدعت احتجاج ته وکړو او دا مسئله په خلکو کې مروجه کړه او د الله د ذات ګستاخي وکړه د الله نه صفات باندې کړل او ډېره فتنه پیدا کړه
پته نشته چې رب العالمین به د سره څه کوي. او مولانا صاحب دلته نه پوهېږي دا احمد ابن حنبل پلار چې و دا حنبل دا په فوج کې ملازم و. دی په نوجوانۍ کې مړ دی دا پلار یې. دی د 2 کالو پاتې و د پلار نه احمد. دی مور تربیت کړی دی. څومره چې دا لوی محدثین دي لکه امام بخاري، احمد ابن حنبل، عبدالله ابن مبارک، دا ټول مور تربیتونه کړي. مور ولا تربیت د 2 کالو. امام شافعي رحمت الله علیه په مصر کې خوب ولیده. امام شافعي صاحب خو خیر د دې نه مخکې د صرف یو ټکي ویم هغه دا چې د محمود الرشید یو وزیر و یحیی ابن اقسم. دا ته امام ترمذي دا کوم استاد دا هغه د یحیی ابن اقسم قاضي القضات څوک یې وزیر او څوک یې قاضي القضات. نو دې هم د په عقیده مخالفو نو دې معزول کو د هغې په ځای باندې یو بل سړی کېنو چې هغه ته احمد ابن داود وایي. څوک؟ احمد ابن داود. او دا احمد ابن داود کټاس معتزلي و، سخت معتزلي و. او دا مشورې به دې سپېره ورکول. دا علما به په ده وهل. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې دې محمود الرشید د بغداد والي ته خط ولېږه وایي چې کم علما زما د دې نظریې مخالف دي جیل کې واچوئ یې مړه ختم. وی صاحب احمد ابن حنبل یو کس یې ورته بله میان کړ هغې خو مخالف دي دا مړه مه مړه وه دا ما نه راوړه. هسې نه که دې باندې دغه دستور اوچتی نو تا ته دغلته انتشار جوړ نه شي بغاوت جوړ نه شي ځکه چې دا خو ډېر لوی عالم دی دا ما نه راوړه. نو دې یې راروان کړ. نو چې دې یې راروان کړ نو په لاره یو سړي ورته ویلې احمد ابن حنبل ته وی محمود الرشید ستا متعلق فیصله کړې ده. وی څه فیصله یې کړې ده؟ وی چې که زه د چا نوسې یم که دې خو سیلانو که نه دا خو بنو العباس خاندان چې زه د چا نوسې یم که نه نو زما دې په هغه ذات قسم یې چې دې د پیغمبر نوسې پیدا کړې چې دا احمد به زه غواړم او که ده د قرآن د خلق القرآن اعتقاد وسات ونه ساته نو زما دې په ذات د خدای قسم یې چې توره به دې سر وه بې قسم یې خوړلی. احمد ابن حنبل ماسخوتن او رب العالمین ته لاس اوچت کړ او الله ته وژړل وی یا الله ستا په صبر به محمود ته کومه پورې مغرور وي. الله ستا صبر باندې به ته کومې پورې دې ته وکړي پته چې الله ته ورته صبر کوي نو ستا په صبر به تر کومې پورې دې مغرور وي او ستا په صبر به دې تر کومې پورې الله ته وکړي. د شپې خدای مردار خو چې هغه مړ کېده مامون د دې مامون دور چې و که نه ما خو تاسو ته ویل 198 نه والا 218 پورې مامون نو ده بیا خپل ورور معتصم بالله هغه ته یې وصیت وکړ ورته یې ویل چې ګورې ما دا شی رانیولی دی او دې کې مې ډېر مولیان مړه کړل او ډېر محدثین او جیل کې مې واسطه کړل ګورې دې عقیده کې به لچک پیدا نه کړي د مړم شو دا عقیده به مضبوطۍ خصوصا مثلا د خلق القرآن چې دا د نه ګډه وډه نه شي او چې څومره خلک د له مخې نه راځي ټول مړه کوه هغه د هغه نه سختګیر و ظالم او دغه سړی چې د ما د تقوی د احمد ابن داود دا د هغه وزیر او دې مې نورم دغه کوه خویه و راخویه و به بهر کې شافعي صاحب رحمت الله علیه مصر ته تللی دی هغه د تاسو ته ویم د شافعي صاحب د بغداد نه لاړ مصر ته په 114 هجرۍ کې 116 هجرۍ کې 116 هجرۍ کې دی تللی او احمد ابن حنبل چې لا هلته او رشادارانه یې راشوه د امام شافعي رحمت الله علیه یو خوب ولید په خوب کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او رسول الله مبارک ورته وفرمایله چې احمد ته بشارت ورکه احمد ته بشارت ورکه
چې د الله د قرآن په مسله کې به پاته ازمایښونه راځي. احمد ته بشارت ورکا چې د الله د قرآن په مسله کې به پتا ازمایښونه راځي او تا به خلک مجبوری چې قرآن ته مخلوق ووایا. پام کوه چې داسې ونه کوي. نو امام شافعي صاحب دا خط راونغښته او په یو لفافه کې بند کړ او مهر یې پرې ولګاو او د یو شاګرد ربیع ابن سلیمان هغه له یې ورکړ. وایي دا خط په احمد ابن حنبل له یوسه خو دا به ته ګلابی نه بلا دا به غله ورسېږي. نو دا خط ربیع ابن سلیمان د مصر نه بغداد ته راوړ او احمد ابن حنبل له یې ورکړ. نو چې احمد ابن حنبل خط واخیست او ګلابی کړ ویې کتل نو ربیع ابن سلیمان ته وایي دا خط تا کتلی دی؟ وایي نه. وایي شافعي صاحب درته پړاو کړی دی؟ وایي نه. نو ربیع ابن سلیمان ورته حضرت په دې خط کې څه لیکلي دي؟ وایي په دې خط کې لیکلي دي چې ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید چې احمد نوجوان ته بشارت ورکړه چې د قرآن په مسله کې به پتا ازمایښونه راځي. تا به خلک مجبوری چې قرآن ته مخلوق ووایا خو داسې به نه کوې. دې لیکلي دي. نو بیا احمد وی امید لرم د خدای نه چې الله د شافعي دا قول رښتونی کړي. نو څه خبرې الله نه دا امید لرم. نو ربیع ابن سلیمان ورته وایي دا خو تعالی ما یو زیری د پیغمبر مبارک راوړ ما له بس زیري کې راکړی که ما نه راکړي. د ده دوه جامې وې هغه وخت کې. نو یو څادر یې کوز کړ هغه له په بشارت کې ورکړ. نو چې هغه څادر یې کوز کړ او په بشارت کې ورله یوړو صاحب ایمان نو شافعي صاحب ته تپوس وکړ وایي احمد څه وایي؟ وایي احمد وایي چې امید لرم چې الله د شافعي صاحب دا قول رښتونی کړي. وایي تا له څه زیري کې درکړل؟ وایي دا څادر یې راکړ. نو شافعي صاحب ورته وایي دا خو ستا څادر ځکه تا یې په زیري کې درکړ. زه یې نه زه هدیتن غواړم چې ما ته وبخه نه یې نه په اجرت غواړم چې ما دی په مزدورۍ راکړه په پیسو راکړه نه یې دله اعارتن غواړم چې څه وخت لپاره یې راکړه خو دا مهرباني وکړه چې ما له یې لږ راکړه دا زه خوشتوم په اوبو کې. نو امام شافعي صاحب هغه څادر د احمد ابن حنبل په اوبو کې خشک کړ او هغه اوبې وڅښلې. زه تا راته نه ویم سیرت احمد ابن حنبل د شیخ علي جواد کتاب د هغې کې دی. سیرت احمد ابن حنبل د شیخ علي جواد کتاب دی. شیخ علي جواد مصري د قاهرې لوی عالم دی. د ازهر په ګټو شیوخو کې دی. شیخ علي جواد هغه د تاریخ لیکلي دا په هغې کې دي. د هغې نه درته حواله درکوم. صاحب من چې دی کله هغه مړ شو معتصم بالله شو. معتصم بالله دی وغوښتل 10 میاشتې په جیلخانه کې اچولی. څو 10 میاشتې قید. امام احمد ابن حنبل ځان له د قیدخانې ځان له تاریخ دی خو هغه دې وخت کې راته نه وی. نو چې کوم وخت کې دی بادشاه له بوتله که نه نو ده ته کړی جوړې وي. خپې یې موله تړلې وي او لاسونه یې موله تړلې وي. په ډېر لوی تکلیف یې داسې کړو. ده ته یې ویل خېجه اوښته دې غریب هم دې خطې شو. وي زما لاس خو پې پرانېدې ویل داسې به خېجې وهه به یې او په ډېر لوی تکلیف سره اوښته وخته یا استه نو لاړ. یو غل ولا په لاره ورغی. یو غل او ته ورته وي احمده وی خبره چې څه لرې بوځي؟ نو دی غلی شو. وی احمده یو خبره درته کوم ګورې. وی لوی قوم دې په شا ولاړ دی او تا ته یې سترګې دي ګورې قوم رسوا نه کړي امت ته پیغمبر رسوا نه کړي. که د ده خبره دی ومنله نو خلک وایي چې احمد ویرېده او د یرې نه خپل اصل او سوچه عقیده پرېښوده. دوی شاته د ډېر لوی علما ولاړ دي ګورې علما او امت رسوا نه کړي. وی احمده وی زه غلی یم وی د 100 کاراتو نه زیات زه په غلا کې نیولی شوی او ډېر زیات والی شوی خو د نن نه پس
چې خو تر اوسه پورې ما د یوې غلې اقرار نه دی کړی. ښه والي شوی یم چې ته د غلې اقرار وکړه، خو ما تر اوسه پورې یوې غلې اقرار نه دی کړی په والو. نو پانګه وه چې ګورې په دې والو ټکولو دا مې د عقیدې اقرارونه کوي. احمد ابن حنبل وایي چې دا غل دا خبره مې واورېده که نه وایي زړه مې ډاډ شو. نو دې ابو ته بیا دغه له بادشاه محمود الرشید او دغه معتصم بالله او هغه ظالم ناستو ورسره هغه چې کوم احمد ابن داود دی ناستو. نو مناظره شروع شو. چې مناظره شروع شوه نو هغه ورته ویل چې قرآن کلام الله دی. د ټولو لومړۍ خبره به دا شروع شوه چې قرآن د الله کلام دی، دا مخلوق دی. نو احمد ابن حنبل ته وایي ستا د دې متعلق څه نظریه ده؟ وایي زما خو دا نظریه چې قرآن د الله صفت دی. وایي ښه چې قرآن د الله صفت دی، نو چې کوم وخت کې د الله دا قرآن نو، چې کوم وخت کې دا قرآن نو، نو ته خو وایي چې د خدای صفت دی، صفت خو د الله سره هر وخت موجود دی. احمد ورته وایي دا خو ستا باندې اعتراض وارد دی. موږ خو وایو چې قرآن د الله علم دی، دا خو د الله چې کوم وخت نو هغه وخت کې د الله سره دا علم موجود دی. او چې ته وایې چې دا قرآن مخلوق دی، خو معلومېږي دا چې د پیدایښت نه مخکې د خدای علم نه و. چې ته ورته مخلوق وایې، خو د قرآن د خلق نه مخکې د الله دغه علم چې قرآن والا علم دی دا د الله نه و، نو خدای خو د علم نه عارف ده سپېره. نو چپ شو، غلی شو. نو بیا ورته وایي احمد ابن حنبل وایي تا نه دی ورته تپوس وایي دا مسله د خلق القرآن رسول الله مبارک ته او صحابو ته معلومه وه؟ وایي او وایي هغوی پکې ګوتې والې دي؟ وایي نه، ټولې پکې ګوتې دا خو الله ته معلومه وه، نو ولې پکې ګوتې وې؟ خیر دی به عقلي لګېو دا تعلق د قدمو قرآن. احمد ابن حنبل ورته وایي ان کان معکم شیء من کتاب الله او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن. دا قرآن نه یو دلیل د سریه د پیغمبر د سنتو نه سری راوړی دی سره، او په قرآن او د سنتو نه سره څه دلیل نه نو د نه منم ستاسو عقلي خبرې او تاسو د عقلي د خبرو دا ما چې ته مخکې کوم جوابونه وکړل دا جوابونه یې ورته وکړل. خیر فیصله په دې وشوه چې دله سزا ورکړي احمد ابن حنبل. دا سزا تجویز شوه چې په درو یې ووهي. نو دنیا راغله صاحب من د بادشاه دربار ته، لږ خلک نو دنیا راغله، دومره خلک راغله چې کوم معتزلي دي هغوی خو تماشې له راغلل. معتزلي هغوی خو تماشې له راغلل، او چې کوم د ده شاګردان یا د شاګردانو شاګردان دي هغوی راغلل. لویه من تماشه ده که نه چې احمد ابن حنبل ته به نن سزا میلاوي. اوس بیلګیرې ملا د صاحب داسې رپورټ یې نه دی، لوی محدث دی، عیني او ملا لقاري 10 ټکه لیکلي دي چې دا 10 ټکه احادیث ټول مرفوع نه ګورئ، احادیث موقوفه او موقوفه وغیره ټول د 10 لکو د رسول الله مبارک احادیث حاضر. دومره متورع انسان او مولانا صاحب چې د تره سرکار کې نوکر او زوی په سرکار کې نوکر و، د هغوی د کور ډوډۍ به نه خورو. بلکل د سرکار کې نوکران دي، هسې نه په ډوډۍ کې حافظه شي. او دومره دې متورع انسان و چې کور کې یو ځل ورته بیبي ډوډۍ کېښوده، چې ډوډۍ ورته کېښوده نو ته دې ورته وایي د دې ډوډۍ لپاره د حرامو بدبویي راځي. بیبي ورته وایي اوبه ستا د کور دی، اوړه تا راوړي دي، مالګه تا راوړي ده، خشاک تا راوړي دي، نو حرام ته کوم ځای نه وي. نو نه یم خبر په ماله د حرامو بدبویي راځي. نو بیبي او د دوی د کور نه مې د خمبیره راوړې ده، ډوډۍ ونه خورم. وایي که څوک یې غواړي ورته وایي چې احمد نه ده خوړلې. نو سایلینو به سوال کوو نو دوی به ورته وایي چې دا ډوډۍ خو شته خو احمد نه ده خوړلې، هغې هم نه خوړه. نو څه موده پسې تپوس وکړه ډوډۍ څه شوه؟ وایي هغه هم دجلې دریاب ته وغورځوله. ځکه نه تا خوړله موږ خوړله سوالګر واخیستله. یې دې ته ورع وایي ګورې حرام نه دي، کم خو مکلف نه دی. ورع یې څوک
د خپل جون کې د دجلې د دریا کب ونه خوړ جوړه به د کب ګړي ده حالانکه کب مکلف خدای تمام د خلق طرف نه خوراکونه چې دومره متواضع انسان پیسې وړه خلکو په هدايه کې راوړي چې متخ معلوم و چې دا سړی مال حلال دی نشته او چې معلوم به وته چې د دې کې بہت بدل لګي دا واپس بیٹھے نه به پښتي نو څه به مان کې راوستو نو دا پینځشتم د رمضان 221 هجری پینځشتم د رمضان 221 هجری نو دوره ولا شروع د لاسونه ولا او کمیسی ولا اوچت سپینګری غریب هغه خو کچا سرمنې ده او جلادانی ولا ګڼ وستله چې یو جلاد په دوه دورې ورکوي دریم له بستړي تازه دم باري نو مولا قاری لیکلي د حواله در کوم په دې جلد اول د مشک مرقات په دې جواب کې ای مقدمه کې د حقیقت د حالات کې او ابن کثیر په بدايه او نهایه کې دلته کې اختلاف یو بل طریقه هم مقصد یو دی او دا سیرت احمد بن حنبل د شیخ علي جواد هغه کې پښتا چې د رومبه دورسین او ورول کړه نو وجود نه فور بنا روانه شو سلمان شلیدا او د بسم الله چې دوی مدوره ولا رو ورولا نو دوی انا لله وانا الیه راجعون ویلو ما څه بل جلات درې دوی چې بل دوی ولا رو ورولا دوی لا حول ولا قوه الا بالله چې بل دوی ولا رو ورولا نو دی ویل یصيبني الا ما كتب الله لي نو چې بل دوی ولا رو ورولا نو دی وی الحمد لله نو چې بل دوی ولا رو ورولا نو دی وی القران كلام الله غير مخلوق چې بل دوی وته ورونو شاته پرتګال شي نو لاس په تړلې دي کنه پرتګال په نشي وځي په دې شاګردانو چې په دې مجلس کې یو بل جوړ شو چې خدای پاکه زموږ د شیخ په دومره لوی ازمایش کې تاسو ولې پروردګار الله دعوت د پرتګ په دلان دی پریږدي اني ولو خوشتانه دا عورت پیدا په زرګونو لګونو خلک په عورت ویلې پروردګار دا خو د حیا لاله شي او دا معتزله په خپل تاریخ کې دا لیکي چې الله دومره ازمایش کې د پروردګار را نیولې خدای رحم په وکړه چې جوړ شي په دا مجلس کې او مولا قاری درا سردا سے اسمان چت چې سره چت کا مله حافظ ابن کثیر او مولا قاری ورغلي لیکلي دي نو سردا دې چې پړه شي د لیوا پر تو یو کوته د خپل ځای نه کته نشو بلکې د خپل ځای له چت شو پورې بغیر پر توغه خپل مولا قاری او کم دیش دوری لیکلي دي او ابن کثیر شپږ دیش غالبا لیکلي دي دې به به وشي نو بادشاہ شاګردان د ویراشه د مولا بیا وسه یا چې کله په وښ کې راځي بیا د شاګردان تاسو به سیم دا پړومبي دوري د بسم الله علیه به الله په نوم امداد په دیم ان لله زکوي دا دی ویلي وي به د مصیبت وخت کې دا مستور دي دا وایي په درې لا حول ولا قوه الا بالله زکوي چې د مصیبت وخت کې دې سره مصیبت الله اصلورم میں خبر تقدیر تو سپارلا چې الله ته ظلم ما سره نه کوي دا معنا مقدره لا يصيبني الا ما كتب الله په پینځم میں الحمدلله دې ولې دا خدای خوشاله کوم اوره دا سخت وایي دا وجود می خوګېدو سوځېدا دا کله زخم د پاسه دوره برای وي ما دا وخت الله تعالی چې احمد اسنا عقیده دې خوېدلې د دې وایو سره عقیده کې فرق نه راغلی چې راشه ورته مسله بل یو منه نو دا ورته خپل ورته توجه نو یو له په خپل عقیده ټینګ ولاړو نو دا لپاره ثبات او پټینګوالي به الحمدلله او په بل دوره مې خپل عقیده اظهار وکړ وسه چې لا پرتو دې وشته د موږ خدای ته چیرې
او تا اسمان ته سر اوچت کړو پرتون د خپل ځای نه اوچت شو ښکته نه شو کلک شو دا څه وي دا تا دغه وخت کې څه حال وي ما سره ډېر بې فکر شو مې چې الله د اول په خپل ځای کې زمړ بشم خو دا خو مې حیا ده نو ما خپل رب ته سر اوچت دغه وخت کې د ما یو رب و بل خو څوک زما نه ما خپل رب ته سر اوچت کړو ما رب ته وی یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد وانتهي يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترى وبملكك الذي لا تضاع إن كنت على الصواب فلا تحتك صدري خدایا تزب حق ابن ما فرد مالا ورقين تعليم نو پته ولګي چې د په حق الله مې پردوانه نشته صاحب ایمان امام شافعي رحمت الله په دې سوال جواب ورکړي استاد وکړي دا په کوم کمیس کې چې تا د قرآن د مخه وال خولي د ماته راوړي نو دی ویلي پښې د کمیسو شافعي صاحب دوی په دې څه کې چا وته وي دا مې پکار امام شافعي چې کله مړ کېده نو وصیت یې وکړ وی دا کمیس هغه دی چې زما یو شاګرد د قرآن د مخه په دې کې وال خوړلی دي نو چې کله زه مړ شم او ماله کفن راکوې نو د کفن لاندې زما په سینه دا کمیس ور واچوې دا د الله له سفارش کې وکړو ما نه به الله تپوس کړي چې څه دې راته راوړي دي کېدای شي په دې مې الله وبخښي او دا یحیی بن اقسام نه دی دا یحیی بن اقسام دا د احمد بن حنبل شاګرد دی ده په خوب کې ولیده وی الله د سره څه وکړل وی الله ته چې مخامخ شمه زه یارېدم چې خدای ته ما سره څه کوي وی رب العالمین راته وفرمایل چې احمده زما د قرآن د مخه دې لږ تکلیف تېر کړی برداشت کړی یو انعام درکوم چې بغیر د پیغمبر نه مې د انعام بل چاله نه دی صرف پیغمبر را ورکړی بل چاله هغه انعام دا دی چې ما سره اوسه پورې چا ملاقات کړی دی من ورای حجاب یې کړی دی او تا ته دا حجاب درکوم زما د مخ ته نېغ دی صاحب ایمان جنازه په 25 رمضان 221 کې په درو باندې شوی او بیا دې غریب د اوو او یو کالو په عمر کې وفات شوی څو کالو کې اوو او یو کالو عمر کې وفات شوی او خدای پاک بیا دا شی وکړه چې هغه د معتصم بالله دور کله ختم شو نو بیا د معتصم بالله دوی واثق بالله هغه ته وصیت وکړه چې دا مسلې به ګورې ومقصې په دې باندې دغه کېږي به ټینګ به ولاړ یو دا به نافظ کې هغه ډېر سخت و ډېر سخت و واثق امام ابو داود او د امام نسایي استاد د امام ابو داود امام نسایي استاد ابو عبدالرحمن ابن محمد دې د اوسپنو په زنځیرونو کې راوست څه کې راوست اوسپنې زنځیرونو کې راوست او هغه احمد ابن داود سره مناظره وشوه او هغه ته هم دقه وویل هغه ته څه ویلي احمد ابن داود ته ویې ځالې بادشاه دې په لوټ کې انجام دی کړی او په دې بادشاه دې د دنیا علما شهیدا ولې ظلم دا مسله پیغمبر ته معلومه هغه پکې بحث نه دی کړی دا مسله صحابو ته معلومه ده ابوبکر عمر ته هغوی بحث نه دی کړی ته ولې دې کې بحث کوې نو بادشاه چې پیش شو احمد ابن داود نه ناراض شو او دا ابو عبدالرحمن ابن محمد دې پرېښودو 300 دینارې وله ورکړل دې بیا مړ شو چې دې مړ شو د معتصم بالله زوی متوکل علی الله په 232 کې هغه بادشاه په 232 کې بس هغه د نر بچي غوڼ 40 کاله دا د معتزله دور هغه د معتزله ټول هر څه ختم او درس دروس حدیث واپس په حال او اعلان وکړ چې دا حدیث درسونه او چې څومره علما چې لوري کې واپس راوستل پیسې ولا ورکړي دولتونه ولا ورکړي او علما سره ډېر زیات ښېګړې وکړي او معتزله ورو پر ختمې کړل او دا په مذهب پابندي ولګوله او اعلان وکړ
چې بالکل خبره دا ټیک ده چې قرآن د الله کوم صفت دی کلام لفظي غیر مخلوق قدیم دی او چې کوم کلام لفظي دی هم په تلفظ کو جبريل په کړی دی حضور پاک په کړی دی هغه حدیث دی او بالکل محدثین له انعامات ورکړل جامع ورکړل مدرسې وته جوړې کړې او درس حدیث ډېر زیات جاری کا متوکل بالله 232 کې د خاتمه احیاء سنت یو کړو سنت زبردست احیاء وکړه د متوکل بالله د سنت زبردست احیاء وکړه مولانا صاحب امام احمد ابن حنبل چې کله مړ کېده نو د بادشاه ورپسې دغه ولېږه ډاکټر ولېږه طبیب په علاج ولاړ هغه ورته ویل چې هغه خو دومره ډېرې روجې نیسي چې خوراک یې نشته وجود یې لاړه شوی خوراک یې نشته او دی چې مړ کېده نو اودس یې وکړ او په اودس کې ټول ذکرونه وکړل او یو وصیتنامه یې خپلو بچو ته ولیکله ډېره مزېداره وصیتنامه د دین متعلق د په هغې اتباع کوه او بیا د 7 او 1 کال په عمر کې وفات شو او دا تاریخ چې ما درته کوم سیرت ته د شیخ علي جواد د 2 قوله نقل کوي وی اتلکه سړي او 8,000 ښځو جنازه کړې اتلکه سړي او 8,000 ښځو او دویم قول وی چې 15 لکو خلکو جنازه کړې او مولا قاری اوس دغه لیکلي دي ابن کثیر چې 10 لکو خلکو جنازه کړې 10 لکو دا پیدا خلک شمیر دي چې زه وکړم چې دومره سپونه دي په یو سب کې دونه خلک دی دا اندازه شو نو دا اندازه اغشتره نو چا دا اتو لکو اندازه اغشتره چا دا لکو اغشتره چا دا پیندیشتو لکو اغشتره خو دا هم ثابته ده مولانا صاحب چې د جنازې د وجې نه هغه نه راځي بیننا و بین القوم الجنائز بیننا و بین القوم الجنائز د احمد ابن حنبل د جنازې د وجې نه 10,000 عیسایان او یهودیان او غیر مسلم مسلمانان صرف د جنازې د وجې نه دا د پوه شئ په خبر دومره خلک مسلمانان شوي او مولانا صاحب الله اکبر ولکه دی د قبر نه بیا راایستلې شوي دي مولا قاری لیکلي مرقات 236 سال پس د قبر نه راایستلې شوي قبر باندې د دریاب راغی 236 کاله پس او چې د قبر نه راووت هغسې سالم پروت و لکه په قبر چې کېښودلي سبحان الله دا خو راته څه مختصر تاریخ درته ذکر کړ لیکن مولانا صاحب اوس یو بله خبره هم دې واچوي اوس دلته نه پس 3 فرقې جوړې شوې 3 جوړې شوې یو فرقه خو د معتزلهو ده چې قرآن کلام نفسي نه مني مقصد دا تمهید درته کېښود چې کلام نفسي نه مني او قرآن د څه وایي مخلوق ورته وایي کلام نفسي ده نه یو زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې کلام نفسي د باري تعالی هغه قدیم دی غیر مخلوق او کلام لفظي حادث دی ما خو تاسو ته ویل کلام نفسي د کلام لفظي او مثال مې تاسو له یو نظیر درکړی زما په زړه کې یو خبره پرته ده او د پخولي د هغې نه تعبیر کوم چې زما زړه کې کومه پرته ده هغه زما کلام نفسي دی تلفظ پې کوم او یې لیکم دا کلام لفظي شو دارنګې دا قرآن هم لا دا مخلوق هم نو او دا الله علم الله سره دا قرآن هم دا الله علم دی که نه دا الله کلام نفسي دی غیر مخلوق دی او چې بیا کوم وخت جبریل پې تلفظ کوي یا لوح محفوظ کې لیکلی کېږي یا رسول الله مبارک پې تلفظ کوي یا موږ پې کوو یا دا ټول مخلوق دی لیکن دلته یو بل غم جوړ دلته بعضې حنابله چونکې استاد دی وله سزا ورکړه
او سخت ظلم شو د احمد بن حنبل سره او مضبوطه سزا ورته ملو شوه نو دوی دیش کې رالل نو افراد کې پرېوتل بعض حنابله نو هغې وایي چې کلام نفسي هم غیر مخلوق دی او کلام لفظي غیر مخلوق دی حتی کې چې دا موږ تلفظ کوو دا غیر مخلوق دی حتی کې چې لوح محفوظ کې دا غیر مخلوق دی رسول الله مبارک پکې یو کوم پکې وو کلی کو دا نقوش څه دي وي دا غیر مخلوق دی دا پانه وي غیر مخلوق لکه یو کلی دی په جذبات کې او دی پدویش کې راځي او په جذبات کې راځي نو امام بخاری رحمت الله علیه دی باب قول الله عز وجل سره د عباد حنابلة باندې راځي دا ته پیښه په سوې بعد حنابلة د استاد هغه مظلومیت او هغه ظلم یې ولیده نو دویش کې راغلی افراد یې جوړ نو سوی چې دا سوی چې کلام الله مخلوق دی دوی سوی چې دا ټول غیر مخلوق حتى دا منذ التلفظ حتى دا نقوش حتى دا پانے دا پاچری مودا قائلہ مویلانی مخلوق امام بخاری آغی بازی رد دے نو اس سب امام بخاری پچارا دو کم اخی جا بسے وقفا آغی خلقو جے قرآن تا سوئی مخلوق و تبئی نو اذا اللہ صفت تے اللہ بجمیع صفات ہی قدیم دے اس پا بازی کئی قول اللہ کل یوم هو فی شأن هر ورځ الله په یو شأن کې دی نو چې دا کل یوم فی شأن د الله چې دا مخلوقات او دا تخلیقات دي دا حدیث شو که نه وما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث چې پیغمبر لراله نو څه شوه لکه حادث شو که نه مخکې نور وروسته راغلی وهو السمیع البصیر وقال ابن مسعود عن النبي صلی الله علیه وسلم ان الله یحدث من امره ما یشاء یحدثونه څه معلومیږي لکه یو کار پیدا کړي رب العالمین نو دا قدیمي که حادث وایا حادثی کرا فدا قرآن کو نمی نمی روڑی وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ فما ذکر خبر مکہ فدا قرآن حادث شو دا ناسخ شو دا منسوخ دا نور حوادث دی دوصل مسیح شمالا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون عن الكتاب والكتب وعندكم كتاب الله يقرب الكتب آدم بالله تقرؤونه وحدا لم يشهر وبه سوي وكيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله تاسو سره نو تاسو حدیث کتاب الله حدیث اقرب الكتب اقرب ستوي نور رستو نازل نزدې نو چې نور رستو نازل شو نزدې شو حدیث شو دا قرب بعد جازي په مولانا سیو دا حوادث عهدا بالله تشهدي اقرب الكتب عهدا بالله تقربونه عهدا بالله الله یو عهد دی تقرؤونه محضر احصا پکې د تورات او د انجیل په شان دی دغه نه دی شوی څه ورته وایي تحریم لم یشب اختلاف نه دی شوی نو تقرؤونه تاسو یې لولئ نو چې زه یې لولم نو زه حادث یم زما قرائت څه شو یو حرف د بل حرف نه پس ادا کېږي نو یو حرف معلوم بل موجودېږي بیا معلومېږي نو معلوم خو د حوادثو صفت دی او ما پرون تلاوت ته اوس یې کومه دا خو د حادث صفت دی حادث زما صفت حادث ورپسې شه وبه قال حدثنا بيمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسالون عن الكتاب عن شيء كتابكم الذي انزل الله على نبيكم احدث الاخبار بالله هذه احدث الاخبار نو احدث نوی راغلی نوی خبر نو ګوره نوی په حادث کې راځي حادث دی دا چې موږ ته کوم راغلی دا حادث دی دا الفاظ حادث دی دا نقوش حادث دی بعد لم يشهدوا على حدثكم الله ان الكتاب تفكروا من كتب الله وغيروا فكتبوا بايديهم الكتب قالوا هو من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا ولا ينهاكم ما جاءكم به العلم عن مسألته ولا الله من العلم في القرآن دی نو علم چې تعالی راغی نو راتل صفت حادث وي شابه ولا والله ما راينا رجلا منهم يسألهم عن الذي انزل عليكم نزول بچا کې راځي مولانا صاحب په حادث کې راځي مخکې رستو نازل شي شابه باب قول الله لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك جب خود مړه قوا اذا قرأنا وفتبع قرآنا نو پیغمبر حادث دی داغه تلفظ حادث دی داغه جبړه قول سری حادث دی په بعض حنابلة ورته کوي او فعل د نبی اسلام د قرآن حيث ينزل عليه الوحي وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله انا مع عبدي ما ذكرني وتحرك في شفتاه
شون رقول حديث دي سه القرآن بعد شون رقه وده تلفظ حديث دي هذا پیغمبر فعل پیغمبر حديث فعل حديث وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن عمر المسلم بن عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه في قوله لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من تسجيل شدة كان يحرك شفتيه فقال ابن عباس انا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد انا احركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله لا تحرك به لسانك پیغمبر چې په قرآن شونډې راکړي شونډې راکول حادث نه کوي یو وخت وي بل وخت نه یو خاص معدوم شي بل موجود شي بیا معدوم شي بل موجود شي پیغمبر مبارک حادث نو دا هغه شونډې راکول ټول حادث شو کنه دا به ان علينا جمعه وقرآن وقال جمعه فاسترجع ثم تقرأ بين قرآن وقتل القرآن وقال فاستمع له وانصت ثم ان علينا تقرأ وقال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تعجب به استمع فاذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله واسروا قولكم وجهروا به قرآن کله پټ پوي کله ښکارا نو پټواله ښکارا صفات د چا دی مولانا صاحب دا حادث ممکن کنه عجب دي انا يعلم من خلق ولتكن خبير يتخافتون يتساءلون وبه قال حدثنا ابو موسى بن هشام قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه في قوله تعالى ولا تذهب بصلاتك ولا تخافت بها ولا تقرأت نجهر واخفاه فحوادث كلا ذي ممكنات كجابا قال نجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبن مكر وكان اذا صلى بصامر فصوت نجاواز اواز حادث نري ورته کېدل چې ډول څه دی لکه حادث دي کنه چې تلفظ کوم دا وحلو دا مخکې معلوم اوس وجود بعد العدم او حادث صفت شو جابه فإذا سمع مشروع نسب القرآن ومن تلو ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تلك بصلاتك بقراءتك فيسمع مشروع فيسب القرآن ولا تخافت بها صالك فلا تسمع وابتغ بين ذلك سبيلا وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت نزلت هذه الايه ولا تلك بصلاتك او بل ذکر القرآن کې نو دوارو کې دی کنه نو جهر وفاد حوادث ممکنات صفات دي شباب وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران وتهتديه يجهر به ورا الله القران جهر تلفظ جهري تلفظ جهر صفات حادث وممكن ده باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل اتاه الله قرآن ويقوم به انا الليل والنهار نجي بقرآن تلفظ کوم ما حادث شو کنه کاکا نو دا په بعض حنابلة ولدونه دی وسو جواب په بعض حنابلة ولد کې مخکې په معتزله او په جهميه ولدونه وکړل اوس باغی ولدونه کې نه د الفاظ منقوش دا ټول حدیث دي جواب استمع وجه هذا الرجل كما يفعل وبين الله ان قيامه بالكتاب وفعله وقال من ياتي خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوارد وقال ورجل يقول لو اوتيت مثل ما اوتي هذا فعلت كما يفعل فلما فعل حادث ذكر فبين الله ان قيامه بالكتاب في قيام ذا قاري كتاب وفعله فعل قاري او ذما فعل حادثيه وقال من آياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم اختلاف ذا جبر بالقران بعد لوگ عربی کې لګیا دي قران کې څوک د اردو کې ترجمه نه کوي فدا خدما صفاتون محادث وفعلوا الخير لعلكم تفعلون وفعلوا الخير من القران ذکر قران مستند فدا محادث شو شابه سمع وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عمر عن صالح بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضل الا في اثنتين رجل اتاه الله قرآن فوقه من انا مناسبه تبع تلاوت دما صفات ده حادث القرآن حادث شو شابه وهو يقول له وجود مثل ما اوتي هذا فعل كما يقول رجل اتاه الله ما القول يكتب في حقه فيقول له وجود مثل ما اوتي هذا عملت فيه مثل ما عمل وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال زهري وصالح بن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حصل الا في سنه رجل اتاه الله قرآن فهو يقول به ورجل اتاه الله قرآن فهو يقول على الليل وعلى النهار قال سمعت من سفيان قال ان مسمع يذكر خبرا ومن سمع حديثه